السلام علیکم. زه دی وخت پیښور پریس کلب مخې ته د بګن وچات مندوري او د اهل سنت نور د ضلع کورم کوم اهل سنت خلک دي د هغو کومه درنه روانه ده پیښور پریس کلب مخې ته هلته ویلوړ یم. روژه موتي ټیم ده، نن دریمه روژه ده. دلته دا متاثرین چې کوم دي د کوم درنې والا مظاهرین دي د دو دلته روژه موته هم کوي، بیا روژه موتې نه پاس هم دلته وي. د دغې درنې مشر یا د دغې درنې جوړونکو بهالي ویلفیر ارګنایزیشن چیرمین نوروز صاحب موږ سره ویلوړ ده. مزید به هغونه موږ پوښتنې کوو. چیرمین صاحب ډېره مننه. خو دا راته وایي چې تاسو درنه خو تقریبا 11-12 دن وشولې چې شروع ده، خو مذاکراتو څه آیا څه مذاکرات روان دي که نه؟ او دلې روژه راغله بیا به عید دندسې راځي، څه یایې مخته خلکو ته څه یې الغوړي دي حواله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ملګرو ته د دسترخوان وښیو چې نن د روژې دریمه ورځ ده. ایمو درنې دسترخوان لګېدلی ده الحمدلله. ورځې نه بلې ته ایمو عوامو خبرېږي هم او زیاتېږي هم. نو انشاءالله دا درنه خو لکه مو بور دا یایو چې مو څه هلته په کورمې کې په بګن کې مو بچي په روډ د کلو اسمان لاندې ناست دي، نو مو به دلته بچی سره روژه موته نه کوو، مو بیا په روډ کوو. تر هغې پورې به مو په روډ باندې دا روژه موته کوو تر څو پورې مو هغه بچی خپل کور کې روژه موتې ته او کینولی نه وي. نو بله خبره دا ده چې مو به انشاءالله دا هغه شروع وي، د درنه به شروع وي تر هغې پورې چې تر څو پورې مو مطالبات لکه تا د هغه خبره وکړه د مذاکراتو، بلکل مو مذاکرات روان دي او مذاکراتو کې پوره فشرت شوه ده. خو دې کې څه خبرې داسې هم دي چې هغه اوس مو نه غواړو چې هغه پبلیک شي، چې هغه بیا مو د مذاکراتو منځ کې هغه تاخیر پیدا کوي. نو انشاءالله وخت سره به مو د هغه خپل اعلانات کوو چې کله مو د مذاکرات امید ده چې الله یې کامیاب کړي. انشاءالله بهترۍ طرف ته روان دي چې کله کامیاب شي نو مو به همدغې درنې میدان نه د عوامو منځ کې به مو د هغو مذاکراتو د کامیابۍ اعلان هم کوو، او که بیا مو درنه ختموله یا مو درنه په هغې درنې کې ضم کوله د هغه اعلانات به هم کوو. خو انشاءالله مذاکرات ښه روان دي. ډېره مننه. دا تاسو د دې خبرې واورېدلې، مذاکرات هم روان دي، دلته درنه هم روانه دي. دې نه علاوه په بګن کې هم په روډ په غوړې باندې درنه روانه او همدغه شان د بګن کوم متاثرین دي هغو هم روډ په غوړې په درنې کې چې کوم دي روژه موته هم کوي، هغو هم همدا مطالبات دي چې کوم دا مطالبات دي دلته کوم مطالبات دي چې د بګن بحالي دې وکړلی شي، خلک د خپلو کورونو ته لوړ شي او د اپریشن چې کوم دا د دې کومه فیصله شوې دا د ختمه کړلی شي او بېګناه گرفتار افراد چې کوم دي هغه د رها کړلی شي. هغه متاثرین چې کوم دي که په بګن کې کومه درنه هغو مطالبات او دغه سه مطالبات دي، خو درنه به هغې پورې دوی چې جري وي چې څو پورې د مو مطالبات منلې نه وي شوي. ډېره مننه.